تیر شوی جمعه کې د غزوه تبوک تفصیلی بیان کړی شوی او غزوه تبوک دا په نهم کال د هجرت باندې مخې ته راغلی وه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته راواپس شو او په لسم کال د هجرت د ذوالقعدې د میاشتې چې 15 ورځې باقی پاتې کېدې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج د پاره سفر شروع کړ. د ذوالحجې چې کله 10 تاریخ لسم ورځ تېره شوه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو کې د حج اعلان وفرمایو چې سکل بزو حج ته په خپل باندې حاضری کومه. نور کلونو کې صحابه کرامو حج کړی دی، حج ته تللی دی، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره سفر کې نه و. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې تک یو حج کړی دی چې دا اول او اخر حج و، او عمره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 3 عمره کړي دي. یو قول پکې د سلور هم دی چې و عمره د حدیبیه چې کوم صلح کېدل، رسول حدیبیه په کال باندې نبی علیہ السلام اراده و فرمایله، خو بیا بیت الله شریف ته حاضر نه کړی شو، هلته بند شو. دغه تفصیلی واقع مخکې بیان شو. یو دا شوله، بیا را روان کال د دې صلح حدیبیه د کما عمره چې پاتې شو، د دې قضا نبی علیہ السلام پر روان کال باندې وکړل. 2 شولې او درېمه چې کله تاسو ته واقعه د طائف او د حنین بیان شو، کله مبارک دغه واقعینا فارغ شو، نو د جعرانی مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتړلو او عمره شریفه ادا کړه. دا 3 عمره شوې. او حج د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د حجۃ الوداع ویل کېږي، حج خو دغه حج نه ماخوذ ده، وداع د دې معنی دا ده د نبی علیہ السلام آخري حج چې بیا مبارک صلی الله علیه وسلم د دین ورسته د دنیا نه فرد شوی دی. دا د نبی علیہ السلام اول او اخر حج. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره اعلان وفرمایي، نو صحابه کرام او د ګرد و نواح نږدې او لري مسلمانانو کې د خوشحالۍ او لهر شي. کچې دا خو ډېر عظیم الشان سفري او ډېر لوی لښکر وي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ملګرتیا کې روانېږي د مدینه منورې نه او مکه مکرمه ته زنده به څومره خوند کوي. نو صحابه کرام او مسلمانان په دې کې ډېر په شوق باندې داخل شو. مورخین ذکر کوي 1,24,000 صحابه کرام تعداد په دې کې برابر شو. واقعي په کې یو دویم قول ذکر کړی چې 1.5 لک خلک په دې کې برابر شو. او دا سفر دا فیادل سفرو، ټول فیادل روانو. بعضی خلکو سره به کې سورلۍ وي، نبی علیہ السلام سره به کې خپل سورلۍ وا مبارک په سورلۍ باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ما تاسو ته ویل د ذوالقعدې 15 ورځې تېرې شولې او 15 ورځې باقی پاتې شولې، نو تقریبا 26م تاریخ راځي. په دې باندې نبی علیہ السلام چې د هفتې ورځ علامه واقعي وایي چې دا د هفتې ورځ وه، د مدینه منورې نه روان شوله دا قافله د مکې مکرمې په طرف باندې. په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره د قرباني ساوریم روان کړه په دې قافله کې. نو چا سره چې د ساورو بندوبست برابر شو، هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې دیو با د عمرې نیت وکي
نو په دغه احرام باندې به عمره ادا کی بیا به د حج ورځې رانږدې شي نو بیا به چې کومه د حج هم ادا کی په دغه باندې ځکه چې په 25 دی ووتل دا 15 ورځې بعد پسې بیا د ذوالحجه د حج میا شروع کیږي کم د 10 ورځې د اخره کې په دې کې د حج احکام ادا کیږي نو کم چا سره چې قرباني ساوره مبارک او تداسه او فرمایل چې تاسو به اول د عمرې نه تو کوي په دې به عمره دا کوي بیا په دغه احرام باندې مونږه حج کوم ده هغه کو او چا سره چې دغه د قرباني ساوري نو هغه صرف عمره ادا کړل په دغه احرام باندې به د عمرې نزان حلال کو د احرام وس پړدلو داغه نو ورستو بیا د حج د پاره چې کوم احرام وتړو نو د حج درې قسمه دي یو ته لیکيږي حج افراد یو ته لیکيږي حج تمتع او بل ته لیکيږي حج قران حج افراد څه ته چې واځي د حج د لپاره لاړ شي حج وکړي شي عمره ورساده نشي صرف عمره اجو کې لکه زموږ د اکثر چې کم خارجه خلک زی د حج په ورځو کې دی صرف الته حج ادا کوي حج غوړو ترسي او بعضی خلک په کې د سیمه چې حج سره سره عمره کوي او دا حج افراد دی یعنی واضح حج کول یو حج تمتع دی د حج تمتع معنی دا ده چې د حج د ورځو نه مخکې سره لاړ شي او احرام وتړي د عمره د بار عمره بیا ادا کی بیا د حج د عمره د پاره چې کوم احرام تړل او د لر کی یعنی ځان حلال کی بیا چې د حج هغه مدره ورسي بل احرام وتړي پاره حج ادا کی نو عمره او حج وکړو خو په جدا جدا احرامونه کی ته حج تمتع وي او حج قران چې عمره وکي دغه احرام لر نه کی هم په دغه احرام باندې ور سره حج ادا کی ته حج قران وي اوس په دې کې کم افضل له کم اولاد ازل له جدا تفصیل له فقهای کرامو خو زموږ استاد او فنیس باندې امام منیف رحمت الله علیه فنیس حج قران افضل دی چې احرام وتړي او عمره پیدا شي او به لر نه کیم په دغه احرام باندې ور سره حج ادا کی دا بهتر حج دی جایز ټول لی او اگر زیات ثواب پچا کې دی امام منیف رحمت الله علیه فنیس باندې هغه په حج قران کې دی او د امام شافعی رحمت الله علیه فنیس هغه په حج تمتع کې دی او غالبا د امام مالک رحمت الله علیه فنیس په حج افراد کې دی نور داګه د پر خپل دلایل او خپل تفصیل او ډېر باسر انداز دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام سره په دې سفر د حج باندې روان شي چې کله ذوالحلیفه مقام ته ورسېدل الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احرام چې کوم د عمره شریف او د حج د پاره تړل کېده او تړل شو دغه ځین نیت هغه وکړې شو مخکې ته دا قافله روان شو نبی علیہ السلام چې کله بیت الله شریف ته ورسېد په خپل اوخه باندې سور چې بیت الله شریف باندې څنګه نظر ولګېد مبارک صلی الله علیه وسلم لاس برکړل په لاسو باندې خو هغه خپل سورلې غزیمامي نیولې نو په یو لاس باندې نبی له سلام د لاس برکړي د دعا په شکل په ګس لاس باندې چې کوم دی هغه خپل سورلې غا پړې نیولې ده او دعا کوي چې الله دې کور ته چې سم شرافت ورکړي الله د شرافت ته نور ورکړي څومره عزت چې الله ورکړي دومره عزت ورته نور ورکړي مبارک صلی الله علیه وسلم بیا بیت الله شریف نه چې کوم د طواف شروع کړي حجر اسود نه شروع وکړه او د خپل چکرونه چې کوم ده پوره کړل د حجر اسود شریف او د رکن یمانی په منځ کې نبی له صلوات والسلام دعا غواړي او دعا دا و چې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا مبارک صلی الله علیه وسلم د حجر اسود شریف او د رکن یمانی په دې منځ کې غوښتلې و او دا ډیره جامع دعا ده نبی علیہ السلام به اکثر کوله دې کې ډیر جامعیت او مانعیت پروت ډیر زیات
دنیا کې ته څه شی خیر غواړې یا الله مال صحت راکړي یا الله ما د بدۍ نه وساتې چې څه دعاګانې ته په الفاظو کې راځي چې ته داسې وایې چې اللهم ربنا فی الدنیا حسنه یا الله ما ته په نیکۍ کې ښه والی او نیکي راکړي هر ټول په دې کې داخل دی که نه چې د دنیا د بدو نه او د آخرت د عذابونو د بدو سختو تکالیفو نه امان غواړي نو هغه په دې کې شته دی چې وقنا عذاب النار نو دا داسې جامع دعا ده چې هر یو خیر ته شامله ده مبارک په اکثر کوله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته دغه ځای نه د صفا او د مروه په طرف باندې روانېږي هلته چې کوم احکامات دي نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه احکامات سرته رسوي سعی کوي په مابین د صفا او د مروه کې د هغې نه چې کله فارغېږي مبارک صلی الله علیه وسلم واپس بیا بیت الله شریف ته راځي بیت الله شریف ته چې کله راځي دا پیرا د سورلۍ نه راکوشو دننه د بیت الله شریف د کوټې ته داخلېږي خپل فیضان مبارک یې وویستل او دننه ورننوتو صحابي مبارک ورسره دی ګوري چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دننه په بیت الله شریف کې څه اعمال سرته رسوي نو بیا ورکې د علماو دوه قسمه اقوال یو قول دا دی چې مبارک 2 رکعته مونځ کړی بیت الله شریف کې بعضو قول دا دی چې مونځ نه دی شوی صرف په دې ګوټونو د بیت الله شریف کې ګرځېدلی هلته د الله اکبر او د تکبیر ناره پورته کړې ده خو څوک چې وایي چې 2 رکعته مونځ یې کړی صحابي مبارک فرمایي چې زه د هغه صحابي خواته ورغلم کوم چې د نبی علیه السلام سره و په دې سفر کې دننه او بیت الله شریف ته ورغلی و سمای تپوس وکړو چې نبی علیه السلام څه عمل ادا کړه دننه وی راته وویل چې 2 رکعته نفل 2 رکعته مونځ یې کړی دی زه تپوس کوم چې نبی علیه السلام دا 2 رکعته مونځ کوم ځای کړی وی راته وفرمیل چې د بیت الله کې دننه 6 ستنې دي د کوټه کې په دې کې چې دا کم مخکې 2 ستنې دي مخکنۍ 2 د دې بلې منځ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته هغه مونځ ادا کړی دی بیا مبارک صلی الله علیه وسلم بار ته راوځي دې ځای کې بیا چې کوم صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره واخو دننه د ډېر ازدحام او د ډېر رش د وجې نه نشو ورتلی د ډېره زیاته ګڼه وه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې راوپټ شو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته فرمایي چې زه بیت الله شریف ته دننه ورغلم هلته مې مونځ ادا کړ نو دا کار زما د امتیان ته ګران دی که هر څوک خو دغلته نشي ورتلی ډېر زیات رش دی مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امتیانو باندې ګران چېرته دا عمل نشي او حجر اسود شریف ته هم ډېره زیاته ګڼئ مبارک ته صحابو نه تپوس کوي تاسو حجر اسود سره څه چلو وکړو یو صحابي مبارک واقع بیان د الله رسوله زه ورغلم ګڼه ډېره زیاته وه ازدحام و زه ورته نشم رسېدی ځکه چې زما نه به څوک هلته کې اوږ شوي وې نو ما ورته صرف سلام وکړو او سلام مې وپېښ کړو لاس مې بره کړل نور ورته ونه رسېدم بل صحابي فرمایي د الله رسوله زه ورته رسېدلی وم نبی علیه السلام دواړو ته وایي ښه کار مو کړی دی چاته به تکلیف هم نه ورکوئ او څوک دې تا ته هم تکلیف در نه کړي که موقع یې ډېره ښه ده د رسېدو که موقع نه بس دغه سلام ورته کافي دی عمر زانو ته بیا نبی علیه السلام وصیت هم دا کوي چې کله ورځې نو نه به تا ته څوک تکلیف در کوي نه به ته چا ته تکلیف ورکوې که ځای نه و ګڼه در باندې ډېره وه بیا به کوشش نه کوې مخکې تلو بس د لرې نه استلام وکړه دغه کافي ده ډېر برکتي او مبارک سفر و دغه په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره زنانه هم ورسره وي په دې سفر کې خپلې بیبیانې مبارکانې هم ورسره وي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې زه د سفر کې هم چې کله مکې مکرمې ته ورسېدم ما ته ماهواري راغله زه پاتې شوم هلته کې دا تمنا مې وکړله خبره مې د خولې نه وخته چې د سفر کې زه راغلی نه وی ځکه چې ماهواري حالت کې بیا احکامات ادا کول دا بیا نه یې پکار دغه خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته ورسېدله مبارک ورته راغی وي ته ولې پاتې شوي احکاماتو ادا کولو د مخکې نه ای مبارک وفرمایل الله رسول ما ته خپله ماهواري بیماري ده نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته وفرمایل دغه د عمرې د احرام لرکه او د حج دپاره چې کوم د احرام وتړه او حجیان چې څومره احکامات ادا کوي هغه ته ادا کولی شي په دغه حالات کې خو صرف د بیت الله شریف طواف دا نشي کولی ځکه چې هغه مسجد دی او مسجد ته
داسې حالات کې څوک نشي داخلي دی چې هغه یا جنوب وي یا حایزه یا نفاسه داسې سړی هغه جومات ته نشي داخلي دی. نو صرف مسجد نه حرم ته نشي داخلي دی د طواف دپاره نور احکامات کولی شي. بیا چې کله فاقي حاصل شي دغه طواف د بیت الله شریف هغه به بیا ادا کړي. نو کله چې دی مبارک دغه احکامات د حج هغه ادا کړل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ضرور عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهم سره ملګری کو چې دا د ورور او ابوبکر صدیق رضی الله عنه زویو دا یو لګل تنعیم مقام الته تنعیم نه چې کوم د احرام وتړو دوباره د حج د فراغت نو ورسته د عمرې د فارو د اغه زین احرام وتړلو دغه عمره چې کوم پاتې شو د قضا را وګرځوله. دغه سفر تدیزه پورې د حج د احکاماتو هغه سر ته ورسېد. بیا چې کله وقوف په عرفات باندې شو عرفات مقام ته کله ختل د دې نه مخکې به نبی علیه الصلاۃ والسلام وقتا فوقتا خپلو صحابه کرامو ته د حج هغه طریقې او مناسک به ته ښودل او چې کومې طریقې پکې صحیح نه وي د هغې به رد کو چې دا نه ده صحیح دا صحیح ده او کم چې دور د جاهلیت نه پکې کومې خبر را پاتې وي د حج په ادا کولو کې هغه ته ختمې کړلې. د حضرت ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې صحیح بالکل فرا هغه حج چې کوم دی په دې موقع باندې ادا شو. کله چې وقوف